الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة هود دولسم سپارہ آیات نمبر 88 قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا مخکنا د حضرت شعیب علیہ السلام واقعہ را روانه دا چې شعیب علیہ السلام قوم کې د نور برایونه یو برای دا وا چې هغه په ناب تول کې کمی کو شعیب علیہ السلام ورته د ایمان او د الله تعالی د وحدانیت دعوت ورکو دا غینه پس ورته د معاملات دعوت ورکو چې تاسو په ناب تول کې کمی مکوئ او بیا ورستو د شعیب علیہ السلام سره چې داغه د قوم کوم خبرې وشوي هغه ذکر شوی دي اوس دلته کې شعیب علیہ السلام ورته فرمایي قال یا قوم ارأیتم قال شعیب علیہ السلام فرمایي یا قوم ای زما قوم ارأیتم تاسو خبر راکئ ماته ان كنت على بینة کجرزو په واضح دلیل باندې ما زب سملار باندې ما من ربي د خپل رب طرفنا ورزقني او اگر اکړه دې ما ته منه د خپل طرفنا رزقا حسنا خپل رزق زب سملار باندې ما نو الله پاک ما د خپل رزق را کړی دی یو مطلب خدا دې چې د رزقا حسنا مراد ظاهری رزق دی یعنی خوراک سکاک اغوستل پخپو کول دا ټول پر رزق کې داخل دي سورلی کور دا ټول پر رزق کې داخل دي نو الله تعالی ما د خپل رزق را کړی دی مطلب دا دی چې زه پناب تول کې کمی نه کوم حلال ګټما نو الله را د خپل رزق را کړی دی نو کوشش تاسو پناب تول کې کمی نه کوئ او حلال ګټه کوئ نو تاسو هم الله تعالی خپل رزق درکړي یو مطلب دا دی ان كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا الله تعالی ما در خپل طرف نه خپل رزق را کړلی نو کوشر تاسو په ناب تول کمی نه کوئ نو دک شان د خپل رزق په تاسو هم الله تعالی دري او دویم مطلب دا دی چې د رزقا حسنا مراد پیغمبري ده چې ان كنت على بينة من ربي کوشر زو پسم لار باندې ما د خپل رب د طرف نه ورزقنی او راکړی دی ما ته رزق منه د خپل طرف نه رزقا حسنا خپل رزق را کړی دی ان پیغمبري رات الله تعالی را کړی دا یا دې ظاهری رزق مراد دی او یا دې باطینی یعنی روحانی رزق مراد دی چې الله تعالی ما د پیغمبري را کړی دا نو تاسو کوم کار کوي نو زه تاسو دک نه منا کوم تاسو بناب توري کمی مکوي وما اريدو او زه نه غواړم زه اراده نه کوم زه نه غواړم ان اخالفکم چې زه مخالفت وکم ستاسو الی ما د هغه سو انهاکم چې زه منې کوم تاسو عنه د هغې نه وما اريد زه دا خبره نه غواړم چې ان اخالف الی ما انهاکم عنه چې زه مخالفت وکم ستاسو نو مطلب دا دی چې ان اخالفکم زه مخالفت وکم خپل مطلب دا دی چې شعیب علیہ السلام دی تو فرمایل چې زه دا خبره نه غواړم چې زه د خپل خبرو په خپل مخالفت وکم دغه الفاظ دي چې ذکر دي چې ان اخالفکم چې تاسو مخالفت وکم خو مراد دا دی چې زه په خله باندې وایم
زه دې خبرې چې کومې خبرې زه په خوله کوم نو د هغې مناسب زه بیا عمل هم کوم داسې نه کوم چې تاسو د ناب تول د کمي نه منع کوم د ګناه نه منع کوم والعیاذ بالله پای کې به خپله مبتلا یم چې څوک وایم نو اکه شانتې کوم زه د خپل قول او فعل په منځ کې مخالفت او تضاد نه راولم څه چې وایم نو اکه شانتې کوم زه دا نه غواړم چې زه څه وایم او د هغې مخالف وکړم یعنې د خپل قول مخالف کول زه نه غواړم وما اريد زه نه غواړم ان اخالفکم چې زه مخالفت وکړم ستاسو نو مطلب دا دی چې زه مخالفت وکړم د خپل قول الی ما هغه څه ان اخالفکم زه مخالفت وکړم الی ما د هغه څه انهاکم چې زه منع کوم تاسو لره عنه د هغې نه د دې خبرې مخالفت زه نه غواړم ان اریدو زه نه غواړم زه اراده نه کوم الا الاصلاح مگر زه د اصلاح اراده کوم د سموالي ستاسو درستوالي اراده کوم دا سم شی مستطاعتو څومره چې مې وس کېږي مستطاعتو څومره چې زما وس کېږي وما توفیقي او نه دی توفیق زما الا بالله مگر د الله تعالی په مدد سره الا بالله علیه مگر د الله تعالی په مدد سره یعنی زه تاسو منع کوم او تاسو څومره تبلیغ کوم دا زما خپل توفیق نه دی څومره توفیق چې راته الله تعالی راکړی دی د الله تعالی په مدد سره تاسو د ګناه د کار نه منع کوم او د نیکۍ طرف دعوت درکوم توکلتو علیه توکلتو په هغه ما توکل کړی دی و الیه انیب او هغه طرف ته رجوع کوم ویا قوم ای زما قومه لا یجرمنکم نو تاسو دې راپورته نه کی تاسو دې راپورته نه کی یا لا یجرمنکم په جرم کې دی وانه چی تاسو شقاقی زما مخالفت یعنی تاسو دې راپورته نه کی زما د مخالفت بعضې وخت سړی د ضد د وجې نه ضد والي د بل د مخالفت د وجې نه هغه کار کوي وي داسې دي ونشي تاسو زما په مخالفت کې دومره راپورته شئ ان یصیبکم دا چې تاسو داسې ورسېږي تاسو ته مثله په مثل ما د هغې عذاب اصوابه چې رسېدلی دي قوم نوح د نوح علیه السلام قوم ته او قوم هود یا د قوم هود علیه السلام قوم ته او قوم صالح یا د صالح علیه السلام قوم ته تاسو زما مخالفت کې دومره چې کوم دی راپورته شئ دومره راوپارېږئ نو دا چې تاسو که زما په مخالفت کې راپورته شئ نو هسې نه چې تاسو ته هغه عذاب ورسي کوم چې د نوح علیه السلام او د هود علیه السلام او د صالح علیه السلام قوم ته رسېدلي یا قومي و یا قومي ای زما قومه لا یجرمنکم نو په جرم کې دی وانه چی تاسو یا لا یجرمنکم راپورته دی نه کوي تاسو شقاقی زما مخالفت ان یصیبکم دا چې ورسېږي تاسو ته مثله په مثل ما د هغې عذاب اصواب قوم نوح چې رسېدل دي د نوح علیه السلام قوم ته او قوم هود یا د هود علیه السلام قوم ته او قوم صالح یا د صالح علیه السلام قوم ته وما قوم لوط او نه دی قوم لوط منکم له تاسو نه ببعید څه لري نو د لوط علیه السلام هغه عذاب د قوم لوط چې کوم عذاب راغلی هغه ستاسو نه لرې نه دي هغه ستاسو وړاندې دي تاسو ته ذکر دی لهذا د هغې نه ویرېږئ او زما مخالفت مه کوئ واستغفروا تاسو بخنه طلب کوئ ربکم د خپل رب نه ثم توبو بیا تاسو توبه وباسئ الیه هغه ته نو واستغفروا تاسو بخنه غواړئ په تېر شوو ګناهونو ربکم د خپل رب نه ثم توبو بیا رجوع کوئ الیه هغه طرف ته ثم توبو بیا توبه وباسئ الیه هغه طرف ته یا رجوع کوئ هغه طرف ته نو پاینده ګناهونو باندې الله نه بخنه وغواړئ او پاینده کې کلک نیت وکړئ چې زه به دا قسمه ګناهونه نه کوم ان ربي بېشکه رب زما رحیم مهربانه دی رحیم دی ودود مینه کوونکی دی محبت کوونکی دی چې تاسو په تېر شوو ګناهونو د الله نه بخنه وغواړئ آینده کې نیت د توبې دغه وکړئ د کلکې ارادې وکړئ چې زه به دا ګناه نه کوم نو الله تعالی مهربانه هم دی او محبت کوونکی هم دی د یو انسان سره د الله تعالی د او یو میندو نه زیات محبت دی نو د الله تعالی مهربانه دی نو ګناهونه به درله معاف کړي او تاسو کلک نیت وکړئ نو الله تعالی به د هغه ګناه نه مصبر کړي
قالو دوی وویل یا شعیب ای شعیب علیہ السلام ما نفقه مونږ نه پوهیږو ما نفقه مونږ نه پوهیږو کثیرا په ډېرو باندې مما د هغې نه تقولو چې ته وایې نو دا خبره هم د ضد د وجې کوله چې مونږ ستا په دې ډېرو خبرو باندې نه پوهیږو داسې کې مې ډېرې خبرې کوې نو په دې باندې مونږ نه پوهیږو نو ښه پوهېدل پې خو دا خبره د ضد د وجې نه کوله ما نفقه مونږ نه پوهیږو کثیرا په ډېرو باندې مما د هغې نه د هغې خبرو نه تقولو چې ته وایې وإنا او بېشکه مونږ لنراک خامخا وینو تعالی را فینا په خپل ځان کې یعنې په مونږ کې ضعیفا کمزورې ورته په ډېرو خبرو نه پوهېږو خو ته په مونږ کې په ټولو کې زیات کمزورې ضعیفا معنا کمزورې او بعضې مفسرین وایي چې دلته کې د ضعیفا نه مراد نابینا دی ړوند دی مراد ځکه شعیب علیه السلام باندې په یو وخت کې ړوندتوب راغلی و عارضي طور ډېر به د الله تعالی په دربار کې جړل یو بېره د الله تعالی تپوس چې شعیب علیه السلام ته الله تعالی وفرمیل چې یا شعیب ته ولې دومره ژاړې د جهنم نه د جهنم د یرې ژاړې او که نه د جنت په شوق کې ژاړې شعیب علیه السلام ورته وفرمیل چې الله تعالی نه زه د جهنم د یرې نه ژاړم او نه د جنت په شوق کې ژاړم بلکې زه ستا د ملاقات ته وجې ژاړم چې تا سره ملاقات کېږي او ته بیا زما سره څه کوې بیا الله تعالی ورته وفرمیل چې تا ته د زما دیدار مبارک شي او د دې وجې نه ما یو جلیل القدر پیغمبر حضرت موسی علیه السلام ستا خادم جوړ کړو هغه به ستا خادم نو بیا موسی علیه السلام به د حضرت شعیب علیه السلام ګډې مودې پورې چې کوم دی سره ولې او الله تعالی ورته بیا هغه بینایي دوباره راوستله نو دوی وایي چې بعضې مفسرین چې دې نه مراد ړونوالی دی چې ته به مونږ ګړونې خو راجح کول دا دی چې وإنا لنراک فینا ضعیفا بېشکه مونږ خامخا وینو تا لره په خپل ځان کې کمزوري ته ډېر زیات کمزوري به مونږ کې نو په ډېرو خبرو دې نه پوهېږو چې ته په حق باندې وې نو ته به کمزوري وي بیا پکار دی مونږ کمزوري وي ته زورور وي ځکه دا بدماشان خلک ځان د زورور وي نو ته به مونږ کې کمزوري ولولا رهتک کو چېرې ستا قام قبیله نه وي رهتک قبیلې ته ویلی شي قام ته ویلی شي نسب ته ویلی شي ولولا رهتک کو چېرې ستا نسب نه وي ستا قام قبیله نه وي نو لرجمناک نو خامخا موږ ته سنګسار کړی وي مطلب یې دا دی چې ستا دا قام قبیله نه وي ځکه د دې په دې د شعیب علیه السلام په دې قام قبیله کې په دې نسب کې د خلکو سره د دې تعلق و نو موږ د هغې خیال ساتو د هغې د وجې نه تا ته څه نه وایو خو ستا په دې نسب کې زموږ د چا سره تعلق نه وي یا ستا د قام قبیله نه وي نو موږ به ته سنګسار کړی وي ولولا رهتک خو چېرې ستا نسب نه وي لرجمناک نو خامخا ته موږ سنګسار کړی وي وما انت علینا او ته نه یې په موږ باندې بې عزیز څه عزتمن ګوره پیغمبر ته یې وي چې زموږ نه عزتمن نه یي قاله شعیب علیه السلام ورته وفرمیل یا قوم ای زما قومه ارهتوی آیا زما خاندان اعز زیاد عزتمند دی علیکم په تاسو باندې من الله د الله تعالی نه شعیب علیه السلام ورته وفرمیل د الله نه نه یېرېږئ زما د خاندان نه یېرېږئ د الله تعالی پروا نه ساتئ زما د خاندان پروا ساتئ آیا زما د خاندان زیاد ګران دی په تاسو باندې د الله تعالی نه زیاد عزتمند دی زموږ د خاندان په تاسو باندې د الله تعالی نه قال یا قوم ای زما قومه ارهتوی آیا زما خاندان اعز زیاد عزتمند علیکم په تاسو باندې من الله د الله تعالی نه واتخذتموه او تاسو ګرځولی دی هغه یعنې خاندان واتخذتموه او تاسو ګرځولی دی الله تعالی وراءکم رستو ظهریا د شاګانو خپل یعنې تاسو الله تعالی زما دا خاندان زیاد ګران دی په تاسو باندې الله تعالی نه چې زما خاندان اخلی او د الله تعالی خبرې او د الله تعالی چې کوم احکامات دي هغه شاته غورځوئ واتخذتموه تاسو نیولې دی هغه تاسو غورځولې دی هغه وراءکم ظهریا د خپلو شاګانو شاته مو الله تعالی غورځولې دی
ان ربي بشک رب زما بما په هغه څه باندې تعملون چې تاسو کوئ محیط احاطه کوونکی دی راګیرونکی دی هغې لره تاسو چې څه کوئ د هغه ټولو الله تعالی ته پته ده الله تعالی به خبردار دی او هغه الله تعالی د علم په احاطه کې دننه دي ویا قوم ای زما قوم اعملوا تاسو عمل کوئ علی مکانتکم په خپل ځای باندې انی عامل بشک زوم عمل کوونکی ما په خپل ځای باندې ان تاسو د عمل سزا به تاسو ته ملاویږي او زما د عمل جزاء بدلا دا ما ته ملاویږي سوف تعلمون زرد تاسو به او پیژنې من هغه څوک یأتیه چې راځي به هغه باندې عذاب دسې عذاب یخزیه چې هغه به رسوا کی ومن او هغه څوک به او پیژنې ومن او هغه څوک هو کاذب چې هغه دروغجن وي نو تاسو زرد چې هغه کس به او پیژنې بچ چې الله تعالی عذاب راځي او هغه دروغجن وي سوف تعلمون زرد چې تاسو به او پیژنې من هغه څوک یأتیه چې رابشي هغه ته عذاب یخزیه رسوا کوونکی عذاب ومن او هغه څوک هو کاذب چې هغه دروغجن به وپېژنې ورتقبوا تاسو انتظار کوئ انی معکم بېشکه زه ستاسو سره رقیب انتظار کوونکی ولما جاء هر کله چې راغی امرنا زموږ عذاب نجینا نو موږ نجات ورکړو شعیب علیه السلام ته والذین او هغه کسانو ته آمنو چې ایمان یې راوړی معه د هغه سره یعنې شعیب علیه السلام سره برحمت منا په خپل رحمت سره برحمت منا په رحمت سره منا د خپل طرف نه واخذت الذین او ونیول هغه کسانو ظلمو چې ظلم یې کړی الصیحة چغې د شعیب علیه السلام په قوم باندې فرشتې چغه ایستلې ده نه خطرناکه چغه په هغې سره زړونه وچاودل مړه شو دا قسمه عذاب چې کوم دی ذکر دغه رنګې سورې اعراف کې رجفه لفظ استعمال شوی دی زلزلې ته وي زلزله به هم راغلې ده او په سورې شعراء کې عذاب یوم بالله لفظ استعمال شوی دی یعنی د وریځې د سوري والا عذاب هغه داسې و چې په دې خلکو باندې ګرمي رااله او داسې ګرمي پرې رااله چې تیخانه کې هم ګرمي وه د پاس هم ګرمي وه د ونې لاندې هم ګرمي وه نو په دې باندې ګرمي رااله دا ټول ځنګل طرف ته وتښتېدل ځنګل نه یخې خواګانې شروع شوې د پاسه نه به وریځ رااله دوی خوشحاله شو چې په دې وریځه کې به اوس باران وي او د باران سره به دا ګرمي ختمه شي د اګ وریځې نه به اور راوورېد نو دا درې واړه قسمه عذابونه په دې باندې راغلي دي د اور والا عذاب به هم راغلی چغې والا عذاب به هم راغلی او زلزلې والا عذاب شعیب علیه السلام په دې قوم باندې راغلی ولما جاء امرنا پر هر کله چې راغی حکم زمونږ عذاب زمونږ نجینا نو موږ نجات ورکړو شعیب علیه السلام ته والذین آمنوا او هغه کسانو ته موږ نجات ورکړو چې ایمان یې راوړی معه د سره برحمت منا پر رحمت سره منا د خپل طرف نه دې ته موږ د نجات په خپل رحمت سره ورکړو زمونږ د رحمت د وجې نه دې نیک اعمال وکړل او د الله تعالی فرمانبرداري وکړله نو موږ ورته نجات ورکړو واخذت الذین ونیول هغه کسانو ظلمو چې ظلم یې کړی الصیحة چغې ونیسل فاصبحوا پس شو دي د سبا په ټیم کې فی دیارهم په خپلو کورونو کې جاثمین پړ پخې پراتو کأن لم یغنوا گویا چې دوی وخت نه و تېر کړی فیها په دې دنیا کې داسې شو لکه دې جړونه نوم نشانه چې کوم دی ختم شو الا خبردار بعدا خبردار د الله تعالی د رحمت نه لرېوالی وي لمدینه مدین والو دپاره کما بعدت لکه څنګه چې لرې شوي د الله تعالی د رحمت نه سمودیان خیره ورته شوې ده د الله تعالی د رحمت نه دې لرې وي د اهل مدین والا لکه څنګه چې د الله تعالی د رحمت نه لرې شو سمودیان قال شعیب علیہ السلام او فرمایي یا قوم ای زما قومه ارایتم د خبر راکې ما ده ان كنت على بینه کوجرزه په واضح دلیل باندې ما بسملار باندې ما
من ربي د خپل رب د طرفنا ورزقني او هغه رزق راکړي ما ته منه د خپل طرفنا رزقا حسنا خور رزق وما اريد او نه غواړم زه ان اخالفکم چې مخالفت وکم تاسو الی ما په هغه سګي انهاکم چې زمنه کوم تاسو عنه د هغینا ان اريد زه نه غواړم الا الاصلاح مگر اصلاح غواړم تاسو مستطوعت سبرج من وسکیږي وما توفیقی او نه زما توفیق الا بالله مگر د الله تعالی په مدد سره زما توفیق دی علیه توکلت هغه باندې زه توکل کوم و الیه انیب هغه طرف ته رجوع کوم ویا قوم زما قوم لا یجرمنکم راپور د نګلی تاسو لرا شقاقی زما مخالفت ان یصیبکم داج ورسیږي تاسو ته مثل بمثل ما ده عذاب اصحاب جرسیدل دی قوم نوح نوح علیہ السلام قوم تا او قوم هود نو د هود علیہ السلام قوم تا او قوم صالح نو د صالح علیہ السلام قوم تا وما قوم لوط او ندی قوم لوط منکم لتاسنا ببعید سلری واستغفروا تاسو تو بخنه غواړئ بخنه طلب کې ربکم د خپل ربنا ثم توبوا بیا توبو باسه الیه هغه تا ان ربی رحیم ودود بشک رب زما رحیم مهربان دی ودود مینا گون گیری محبت گون گیری قالو دی خلقو ویل یا شعیب علیہ السلام ما نفقهو مونږ نه پوهیږو کثیرا بډېرو باندې مما دهغنا تقولو جتوای وإنا لنراك او بشک مونږ بخامخا وینو تعالی را وإنا لنراك او بشک مونږ خامخا وینو تعالی را فینا بخبل ځان کې ضعیفا کمزوري ولولا رهتک کجرستا خاندان نوی کجرستا نسب نوی لرجمنا کانو خامخا مونږ سنگسار کړی تعالی را وما انت علينا بعزيز او نه د مونږ باندې عزت مند قال شعیب علیہ السلام فرمایل یا قوم زما قوم ارهدوی آیا زما خاندان اعز علیکم زیاد عزت مند بتاسو باندې من الله د الله تعالی نه واتخذتموه تاسو غرزول دي هغه لري الله تعالی لرا وراءکم ظهريا تخبل شاګانو شاته ان ربي بشک رب زما بما بها سباندي تعملون جتا سوی کوي محیط احاطه کون کړي ويا قوم زما قوم اعملوا تاسو عمل کوي على مكانتكم بخبر ځای باندې اني عامل بشک هم عمل کون کې بخبر ځای باندې سوف تعلمون نظر د تاسو او بيجنه من هاسو ياتيه چراب شي به هغه باندې عذاب دس عذاب يخزيه چر سوابږي هغه لرا ومن او هازو هو کاذب جهغه دروغ جن وی غبو بجنه ورتقبوا تاسو انتظار کوي انی معکم بشک تاسو سره رقیب انتظار کوونکی ما ولما جاء امرنا فظهر کله جرای حکم زمونږ یعنی عذاب زمونږ نجینا نمون نجات ورکو شعیب علیہ السلام دا والذین آمنوا هاغسانو د ایمان راوړې دي معه ته سره برحمت منا پر رحمت سره د خپل طرف نه مورد نجات ورکو واخذت الذين او انزلها غسان ظلموا ظلم کړي وسوحه چغي انزل چغي عذاب براغي فاصبحوا بشديد سبب ټیمږي فی دیارهم خپل کورونو کې جاثمین پړ مخه نسکور پړ مخه پراتو کألم یغنو فیها گویا چې دیړو وخنو تیر کړي په دې دنیا کې الا خبردار بعدن لري والدي بيد الله د رحمتنا لمدين والو دبارا كما بعدت لکه څنګه چې لري شي ثموديان سبحان الله بحمده سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب